زما دې په الله قسم وي چې ما ته مرګ یاد شي زه به رشوت وانه لمه زما دې په الله قسم وي ما له مرګ یاد شي زه به سود ونه کمه ما ته مرګ یاد وي زه به پردی حق ونه خورمه ما له مرګ یاد وي زه به دوکه و پراډ ونه کمه ما له مرګ یاد وي زه به د پردي ځمکه په قسمونو لاندې نه کم ما له مرګ یاد وي زه به پردی څادر ونه شلوم ما له مرګ یاد وي زه به د کلمې رور مسلمان ونه ولم مړه به یې نه کم په ټوپک خو مرګ نه دی یاد مونږ څه وایو زما پښتو ده بله م راپاسي هلکه پښتون یې شاته نه شي ستا پښتو خو ما بله ورځ ولیده په واده کې دغه ستا پښتو وه ستا پښتو خو ما په مړي کې مولیده تر 3 ورځو پورې د مړي غم وي تا په 3 ورځ د سحر نه والې تر 10 نه والې تر 4 پورې له مازدیګر ته اوس هم 5-6 ګنټې شته نوې کپړې ښځو نوې کپړې داسې ځان تیار کړي ته به وایې چې د واده اوله ورځ د ولیمې ده دا ستا خیرات دی دا ستا پښتو ده دا زما او ستا اسلام دی د مړي د کور والا په زنانه باندې څه تېرېږي او تا خپل ځان نه څه جوړ کړی ځان دې غوړ کړی د سر نه تر خپو پورې مړي کور والا به څه وایي چې دا ماله مړي را راغلی که دا خوشحالی را راغلی او چې بار راوځي زه پښتون یم په واده کې هغه نخرې وکړو زمونږ تور سرې پردو دوکاندارانو سره کینی بیې کوي دا پښتو ده نه پښتو کې ځان شاملولی شو او نه په اسلام کې ځان شاملولی شو پښتو خو هغه وه اسلام خو هغه دی چې مسلمان به په خپلو تورسرو باندې څادر اچوي نن زمان و جوان وګوره موبایل کولاو کا په معاشره کې به هغه سړی هغه به د ټاپ اکټري چې د هغه ټیک ټاک کې زیاتي هغه به د ټاپ اکټر وي هغه تورسره چې د هغې ټیک ټاک کې زیاتي وي او دغه سړی او دغه پلار او دغه مور او دغه رور دا به جینۍ به په دغه کور کې اوسېږي دا به م راپاسي زه پښتون یم ستا لور خو هغه پښتو په ټیک ټاک کې پرېښوده ته په کور کې لټې ستا نوجوان خو پښتو په ټیک ټاک کې پرېښوده ته په کور کې پرېږدې داسې بچی دا خو زهریله دی چې وجود کې ګوتې ته کینسر ولګي کټ کولې پکار دي زما بچی دغسې شي جیل ته یې لیږل پکار دي چې جیل ته لاړ شي چې معاشرت یې په امن کې شي زما نوجوان غاړه وګوره په غاړه کې به امبیلونه پراته وي زما نوجوان لاسونه وګوره په لاسونو کې به کړۍ پرتې وي زما تورسرې بني اسرائیل چې د څه د وجې نه الله تباه کړي وو هغه زنانه او هغه قوم چې الله تباه کړی وه د دې د وجې نه چې زنانه به په خپو کې هغه شیونه اچول چې روان به شړنګېدل به نن زما پښتون یې اچوي د بني اسرائیلو چې کوم عملونه دي الله دې مونږ او تاسو ته بچ کړي مونږ ټول کې نن په مونږ کې ټول راغلي دي نو مرګ داسې حقیقت ته چې دا هر څه ختموي